أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. داسي حکم دے سورہ بقرہ آیت نمبر 168. رسولانو ته الله دا حکم کړو، اے پیغمبرانو پاک سيزونه خورئ او نیک عملونه کوئ. ټول خلکو ته د حلال رزق حکم دی. حرام انسان کې ډیر خرابیانی پیدا کی. څنګه رزق خوري نو هغه سي انسان خوونه او عادتونه جوړي. دا نن سبا ساينس تجربه کړې خبره ده او موږ ته د تجرباتو ضرورت نشته. بس چې الله پاک ویلي دي چې حلال خوري حرام مخوري، نو د حکم کې ډېر حکمتونه دي. حلالو کې فائدې دي، حرامو کې نقصانونه دي. حلال عزت دی، حرام بے عزتی ده. حلال عدل ده، حرام ظلم ده. یا ایها الناس اے خلقو کلو خری مما فی الارض دا غسنا جسمک کی دی حلالا طیبا، حلال و پاک جو وجود لدل فائدہ خودر کی کنا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تابعداری مکوئ د قدمونو د شیطان. شیطان پسې مزئ هغه حرام باندې لګئ. انه لکم عدو مبین، یقینا دا شیطان ستاسو لپاره دشمن دی ښکارا. نو د الله نه غواړئ چې الله بچ کی د شیطان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولی دے ناکار حکمون کی ناکار وسوسی اچھی، بس لتا وسوسو اچھی خودم را خیستے کی چی خلق پیدا سی عمل کی لکه چی چاوتا اڑر کڑی و حکم یوتا کڑی. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یقینا حکم کی تاسو ته شیطان په بدی وینا او ناکار کارونو او بخل او بے حیا باندې، شرک او بے حیا باندې. وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، خدا چوي په الله باندې هغه چې تاسو په نه پوهیږئ. شیطان خلقو ته دا وسوسه اچي چې دروغ جوړ کا په الله باندې. نو خلقو دروغ کیسې جوړې کړې دي، باطل. نو کله چې د باطلو پسې رواني ناروا پسې او څوک یې پوه کوي چې دا مه کوه، بلکې د ما انزل الله د قرآن او سنت تابعداري وکړه. نو دی بیا وایي چې نه، ولې زمونږ د پلار نیکو مشران نه پوهېدل، زمونږ مشران په دې شرک او بدعت باندې وو، نو مونږ به هم په دې باندې قایم یو. نو هغه شرک او بدعت ته دین وایي دا خلک. رب العالمین فرمایي چې دا مشران عقل نه لرو، هدایت نه موندو، د هغې باوجود دا کشران مشران پسې روان دي. مشران له دومره یو مرتبه حیثیت ورکړی دی چې الله نازل شوی دین هغې ته غاړه نه کیدي دا خلک. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، کله چې ویل شي ته تابعداري وکئ ما انزل الله، د هغې چې رالېږلي دي الله. قالوا بل نتبع، دی وایي بلکې مونږ تابعداري کوو ما الفینا علیه آباءنا،
دا څه چې مندري مونږ پاغي باندې خپل مشران خپل پلان زمونږه په کوم طریقو باندې او په کوم دي مونږ په پاغي باندې نو الله رب العالمین فرمایي اولو کان آباؤهم آیدی د مشرانو تابعداري کوي اگر کوم مشران د دې لا یعقلون شیئا ولا یهتدون چې نه پوهېدل پس سیز باندې او نه لار موندل کیو یا لا یعقلون شیئا ولا یهتدون نه پوهېږي پس سیز باندې او نه لار موندل کی دي اوس دلته کې مثال ذکر کړي دا کافران هو لکه د سارو په شان جوړ شوي دي سارو ته شپنکې आवाज کوي نو دا ساروی خو په پويږي نه هغه خبرو د شپنکې باندې بس صرف आवाज اوري او چغ اوري نو دې په دې دین باندې او په دې دعوت باندې ځان نه پوه کوي نه تپوس کوي نه اوري نه حق لیدلو کوشش کوي عقل نه استعمالي د داعي هغه دعوت لپاره ومثل الذين كفروا مثال داعي دا کسانو چې کفر کړي کمثل الذي ينعق بما لا يسمع شاندار کس دے چې आवाज کوي یا سارو ته چې ناوري الا دعاء و نداء مگر بلنا او आवाज ثم بكم عمي فهم لا يعقلون دی کان دی چاړاګان دی وړاندې دی د عقل نه کار نه اخلي اوس دلته کې دا ذکر کی کوم چې مخکې ما تاسو ته حدیث وکړ رسولانو ته دا حکم شوی دی آیت کې راغلی یا ایو رسول کلو من الطیبات واعملوا صالحا یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو کلوا من طیبات ما رزقناکم رید پاکو هغه څیزونه لا چې مونږ تاسو له رزق درکړی دی رزقنا واشکروا لله احسان اومنئ د الله شکر ادا کړئ د الله ان کنتم ایاه تعبدون کچری تاسو خاص د دغه الله عبادت کوونکی نو موحد لا ډیر شکر گزار جوړېدل پکار د الله بندګۍ کې د الله شکر مخکې ویلو چې حلال سيزونه خوري نو حرام الوزان ساتي نو حرامو کې خطرناک حرام ذکر کوي اسه حرام ډیر دي انما حرم علیکم المیتۃ یقینا حرام کړی دی الله پتا سو باندې مردارا کله کله حلال ساروی عمر شي ساتي وزي سو کې زبانه کې حلال نه کی او مردار شي هغه نشي پړېږي ودما او وینا بيدون کې وینا ولحم الخنزير او غوخه د خنزير دا حرام دي وما اوهل او هغه څه چې आवाज وکړي شي پاغي باندې به لغیر الله د پارا د نزدېکت غیر الله ته هغه چې چغه په والي شي د غیر الله لپاره ټیک دا چې کله انسان حرامي ته مجبور شي د ډېر سخت لوګي د وجنا یا چې څوک مجبور کی چې مړکو دی ورو خورا او واقعي هغه مړکی کده نه وره فمن اضطر غیر باغ ولا عاد آسو چې مجبور شو خوراک د دغه سيزونو ته خدا سي چې نه خوان لټون کې او نه زیاتې کوون کې
باغ ولا عادل، بلکې بس مجبورې نه خوري، مجبور انسان خوندونه نه ګوري او نه هغه بیا دا کوي چې بس کار وته وای او هر وخت خوري، نه مجبوری ختمه بس بیا وته خواته نه راځي. فلا اثم علیه، نشته ګناه پد باندې. خدا د لوګي مجبوری چې دا څنګه چې بس هر څه ملاویږي او د حرامي کې نن سبا حلال ګرانه ده، ټول خلک حلال ګټلی شي دی وینا ګرانه ده او زه به حرام کوم. حرام اجازت نشته او ته مړ کېږي نو دومره خوراک بس کولی شي چې مرګ نه پې بچ شي. فلا اثم علیه، نشته ګناه په ده باندې. ان الله غفور رحیم، یقینا الله بخښنه کوونکی او مهربانه ده. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، یقینا آکسان چې پټي هغه چې نازل کړي دی الله د کتاب نه. د الله دین خلک ولی پټي؟ یو غټه وجه پکې دی، دنیا د وجه. ويشترون به ثمنا قليلا، اخلي پاغي باندې قیمت لګ، ورکی پاغي باندې لګ دنیا. نو اسی د تبخکاری چې دا خوزو غوخي خورم او چرګان خورم او پیسې مې واغسته او کپڑے مې واغسته. الله رب العالمین فرمایي دا حقیقت کې داخلك اور چې خپلو ګډو تا اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار، دا کسان نخری په خپلو ګډو یا نه چې خپلو ګډو ته الا النار مگر اور. نو داسې خلک الله به سر خبرې نه کوي. ولا يكلمهم الله يوم القيامة، خبر بونه کی دی سر الله په ورځ د قیامت. ولا يزكيهم، نو پاک کی دی لرا ګناہوں ته نه معاف کی. ولهم عذاب علیم، او دی د پاره عذاب دې دردناک. داولی زکه دی گمراهی واغسته، گمراهی خوخه کړه، هدایت پرې و، عذاب خوخ کو بخنه پرې و ده. نو بس عذاب غفتن عذاب وته ملاوش. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، دا کسان دي چې ورکړي د گمراهی په بدله د هدایت کې. والعذاب بالمغفرة، عذاب په بدله د بخنه کې. فما اصبرهم على النار، نو څه عجیبه صبر کوونکي دي په اور باندې. عجیبه خلق دے اور د جهنم ته ځان ټینګ کړي، حالانکه اور ډیر سخت عذاب. ذالک بان الله نزل الكتاب بالحق، دا عذاب په دی وجه باندې چې یقینا نازل کړی دی الله کتاب په حق سره او دا خلک نه مني. وان الذين اختلفوا في الكتاب، یقینا هغه سان چې اختلاف کوي په کتاب کې. لفی شقاق بعید، خامخا په ضد لري کې دي، دشمنای لري کې دي. اوس آیت ذکر کی چې د آیت البر ویل کی ډیر نیکای بدی کې ذکر کوي، قسمه قسم سنیکای دا عقیدې سره تعلق ساتي، صد اندامونو عملونه دي. ابواب البر دی گویا دی کی د نیکه دروازې. یو انسان وی زنه کې مابل وی زنه کې ما نیک سوټ دی راشي او پیژنې نیک انسان. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، ندنی کی خاص ده یا یوازې دانی کی نه چې ګورځوي خپل مخونه په طرف د مشرق او مغرب. تاسو یې زموږ دا قبله واغه قبله پورا نیکی معلومول غواړي، نیک انسان په جندل غواړي راشي. ولکن البر من آمن بالله، لیکن نیکی دا چا دا چې ایمان راوړی دی په الله باندې.
والیوم الاخر پرز آخرت والملائکتی والکتاب والنبیین او په ملائکو او په کتابونو او په پیغمبرانو. نو ایمان سره سره مالوم د الله لپاره لګي او جانوم لګي. وآت المال على حبه ورکی مال په مینا داغه کی. ذوی القربا ګوره دا مال وخت خو بیا د الله په مینا کې ورکی او د الله په مینا کې مال ورکی او دا عمل چې کوي دې سره مینا ده د نیک عمل سره. نو چاله ورکی ذوی القربا خپلوانو باندې مال لګول ډبل ثواب. والیتاما یتیمانانو تا والمساکین و ابن السبیل و مسکینانو مسافرو تا والسائلین و سوالگرو تا وفی الرقاب او پازادولو دا غلامانو کی سٹونه غلامان. نن سبا بی گناہ کی دیانی آغی ازادول لپارا مال لگو. وقام الصلاة وآت الزکاة او پابندی کی دموز او ورکی زکاة. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا ورواله کوي په خپل وعدو لوزونو کله چې وادیو کې لوزو کې. والصابرین فی البأساء آفرین شاباشه ده صبر کوونکو د پاره. فی البأساء په لوګه کې والضراء په مرزونو کې یعنی مالی تکلیفونو کې او جانی تکلیفونو کې. وحین البأس او په وخت جنگ کې کافر سره جنگ کې پاره کې کلکی. نو ګور نیک انسان هغه جون کې کله لوګي تندیو راځي صبر وکړي دا نه چې ماحول دې خراب کړي مرزو کې هم صبر کوي. وحین البأس وخت جهاد کې. اولئک الذین صدقوا دا کسان دا رښتینی دي دیوز داوی چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا رښتینی خلق دی خپل دعوه د ایمان کی. واولئک هم المتقون یو کس داسي نو هغه واقعي نیک انسان دی رښتینی هم دی پرهیزګار هم دی او دا کسان هم دی پرهیزګاران دي. اقول قولي هذا استغفر الله.